بسم الله الرحمن الرحيم. وأصل المبتدأ التقديم ومن ثم جاز في داره زيد وامتنع صاحبها في الدار. سلو ديك څنګه وقد يكون المبتدأ نكرة. وليس من اول درس کې ویلو د مبتدا او د خبر اول درس کې چې اول د دې درې وړو مرفوعات او تعریف کوي. مبتدا قسم ثانی او خبر او به د دې قواعد ذکر کوي. لس قاعده به ورله ذکر کوي. نن کوشش کوو چې یو دوه قاعده دی وایو که دوه نه ونی به خو به وایو. نو اوله قاعده دا ده چې اصل او راجح دا ده چې مبتدا به مقدمه وي. رتبه د مبتدا دا به مقدمه وي لکه رتبه د فاعل چې په جمله معمولات مقدمه وه. او به صاحب د کافی په دغه قاعده باندې تفریعات کړي دي. نو کچری مبتدا مؤخره وه او خبر کې ضمیر و مبتدا تراجی و صحیح بی. ولی لفظ کې مؤخره ده ای دی رتبه مقدمه ده کنه او خبر رتبه چې ده دا مؤخر ده. نو کچری خبر لفظ کې مؤخر وي او به وته ضمیر راجی کې و صحیح نه. لفظ کې مؤخر ده او رتبه به مؤخر ده خو صحیح نه ده. ورته وګورئ. واصل المبتدا اصل بمبتدا کی اے ما ينبغي ان يكون المبتدا عليه اذا لم يمنع مانع. پدې عبارت سره علامه جامی د دې اعتراض جواب کوي. اعتراض دا دی چې اصل خو قاعده ته ویل کیږي. اصل چاته ویل کیږي؟ قاعده ته. او قاعده کې دا قاعده ده. قاعده کې خپل دا قاعده او قانون دی چې دې کې به مخالفت جایز نه. حالانکه منګور ډیر زینو کې مبتدا مؤخري خبر مقدم وي. دا څنګه قاعده ده چې مبتدا به کې مقدم وي؟ په سوال پوه شولې؟ نو جواب دا دی مولوي صاحب چې اصل به مبتدا کې تقدیم دی. د اصل نه مراد دلته قاعده نه ده بلکې ما ينبغي ده راجح. ځکه موږ ویلي اصل په ګڼو معنو باندې راځي. قاعده او قانون دلیل راجح بنیاد دلته معنا راجح ده. نو راجح ده چې مبتدا دی مقدمه وي. اگر که جایز ده چې ځینې صورتونه کې مبتدا مؤخر شي نو وي ای ما ينبغي هغه شی چې کوم مناسب دی هغه څوک دی ان يكون المبتدا عليه چې مبتدا دی په هغې باندې وي. هغه شی دا دی چې مبتدا دی مقدمه وي. ادې کې به هم شرط ولګي اذا لم يمنع مانع. حاله چې کله څوک مانع د مبتدا د تقدیم نه نه موجود. دا مې اعتراض نه جواب دی. زه به در وښیم د مبتدا تقدیم خو لا پرېږده. د مبتدا د تقدیم اولویت خو لا پرېږده جایز به هم نه وي. لکه من ابوکا هلته من خبر مقدم دی ابوکا مبتدا مؤخره ده. فی الدار رجل اوس مثالونه را روان دي چې هغې کې تقدیم د خبر وجوبي دی. مبتدا به پکې وجوبا مؤخر وي. حالانکې تا ویلي اولا دا ده چې مبتدا مقدمه وي. نو اولا خو لا څه کې جایز هم نه ده دې مثالونو کې فی الدار رجل وغیره کې. په سوال پوه شولې؟ نو جواب دا دی اذا لم يمنع مانع. دا چې کله د مبتدا د تقدیم د پاره څوک معنی نه موجود او تا چې کوم مثالونه پیش کړه من ابوکا یا فی الدار رجل هلته معنی موجود دی کنه. من ابوکا کې موږ من رستو کو دا صدارت د کلام غواړي دا به فوت شي. او فی الدار رجلون کې که رجلون مبتدا مقدم کو نه بیا خو به نکارت د مبتدا راشي. دا خو نقصان دی. تاسو ورسېدلې ګورئ یو ته. نو اصل په مبتدا کې دا دی تقدیم چې دا به مقدمه وي. په چا به مقدمه وي؟ الخبر به خبر باندې لفظا به مقدمه وي. دلته مې اعتراض جواب کوي چې لکه
دا خو بدیهی خبره ده مبتدا په ذات دلالت کوي او خبر چې دا ولا یو حال دی حال او صاحب حال چې دا مقدم می په حال باندې نه دي ضرورت دې ته ضرورت رتبه چې دا رتبه دا صاحب حال رتبه مقدمه په حال باندې نته څه ذکر کې بدیهی خبره ده جواب ورته کوي بھئی لفظ کې ادومه رتبه متبه نه یادومه لفظ کې به مبتدا مخ کې ذکر کی نفس رتبه نه مبتدا نه یادومه یاد خبر نو لفظا یادومه لفظا صاحب د جامع وسوجه بیانی د دې قاعده لپاره ولی اصل به مبتدا کې دا چې دا د لفظا مقدمي ولی ولأن الوجد د ملسم ځکه مبتدا ذات دی او خبر چې دا حال له د ذات د احوالونه مبتدا ذات دی ذات او خبر دا د مبتدا په احوالو کې یعنی د ذات په احوالو کې یو حالت وي او قانون دا چې ذات مقدم وي په خپل حالات باندې نه مبتدا به مقدم وي په خبر باندې کنه ونه رسیدي لأن المبتدا مبتدا چې د ذات دی والخبر او خبر چې حال من احوالها دې په احوالو کې والذات مقدمه ذات مقدم یا الاحوال یا بخل حالات احوال باندې مليسه بوې شولې پی ومن ثم مستفریقی اصل په مبتدا کې تقدیم شو کنه او سره شو ولا رتبه د مبتدا مقدمه شولا دا ترکیب جایز دی مليسه فی داره زید توجه جی فی داره خبر مقدم زید مبتدا مؤخره دا ترکیب جایز دی ته سوالو کته ویلو چې اصل مبتدا کې تقدیم دی دلته هم مؤخره دا ته جایز دی به مطلب می دا دی چې فی داره کې راهی ضمیر زید تراجی دی او زید لفظ کې مؤخر دی بهم دا ترکیب صحیح دی ولی لفظ کې دی مؤخری کنه من ول رتبه بیان کړل چې لفظا به مبتدا کوم رتبه رتبه مقدمه نزلت فی داره زیدن کی ازمار قبل ذکر را له سلب لفظا رتبه نه دی او ناروا علی چې لفظا او رتبه دواړه ضمیر مقدم شي پوه شولې پی همدا سي عبارت یل تک فاعل کې ویلو ومن ثم جاز ضرب غلامه زید دڅو کنو کم دی ومن ثم تمانا اي ومن اجل او د دې په وجه چې ان الاصل في المبتدا چې اصل په مبتدا کې تقدیم او تقدیم دی لفظا جائز دی دا ترکیب فی داره زید جاز سره قولهم روي استلو صاحب د کافی سره دومره ذکر کړو جاز فی داره زید نام اعتراض نه جواب دی اعتراض دار چې فی داره زید خو جمله ده او دلته فاعل واقع شوی دی حالان کې فاعل چې دا به مفرد ویل د جمله ده جواب دار دلته فاعل اصل کې قولهم دی او فی داره زید دور مقوله ده قولهم مفرد دی کا مضاف الیه جائز دی قول عربو چې وی فی داره زید مع کون الضمیر سره دینه فی داره کې چې کوم ضمیر دی عائدا درجه دی الی زید المتاخر هغه زید ته چې کوم رست دی کم زید مو رست دی خو صرف لفظا رست دی نو ضمیر او ترجه کول سیدی ولی لتقدمه رتبه ذکر رتبه مقدمه ده ولی رتبه مقدمه ده لاصاله التقدیم ذکر تقدیم کی اصل له الګ تاسو پیږي کنه خجی دا ترکیب ناروا دی توجه صاحبها في الدار صاحبها مبتدا في الدار خبر صاحبها کې چې دا ها ضمیر دی دار تراجی دی نو دا ترکیب ناروا دی ولی دار خبر دی لفظ رتبه مؤخره ده د خبر رتبه مؤخره ده او لفظ کې هم مؤخر دی صاحبها في الدار نو کچری ها ضمیر موږ د غدار تراجی کو دا ترکیب د غشانو وایو نو ازمار قبل ذکر براشي لفظا هم رتبه هم دا خو ناروا ده وای شلې بیت وامتنعوا من دا قولهم صاحبها في الدار بيدل قولهم روي السلوما غشن اعتراض نه جواب کوي چې فاعل صاحبها في الدار فور جمله نه دا قولهم ده
ولی دا ترکیب منه دی لعود الضمیر ځکه دی کې ضمیر راجع کیږي لدار دار ته فی الدار کې چې کم دار دی او دا دار خو د خبر په ځای کې واقع دی او هو فی حیز الخبر او دا خو په ځای د خبر کې دی الذي اصله التاخير هغه خبر چې دغه اصل تاخير دی نو کده سی وکو فیلزم لازم بشي عود الضمیر راجع کول د ضمیر الى المتاخر رستو تلفظا دا سی رستو تا چا لفظا نم رستو دی و رتبتا نم رستو دی او هو غیر جائز او دا جائز ندا لیسے پوئے شلی بی کنا لسو قیدو کی وقیده و شمات استویلو لس قیده ببیانو برو گوری دویم قیده دا دی جی چه اصل دا دی چه مبتدا دی معرفوی وجب بیان کو البته کلا کلا بنا بر ضرورت مبتدا نکرم واقع کیږي خو مټاقه نکره چې دا کنه خالص نکره نه څقید به سره لګاو نفس مسله باندې پوه شولې اصل دا د چې مبتدا دی معرفه وي کله کله خالص نکره چې دا اچھا جوران می ویلو جمله می وران می ویلا به ووري اصل دا د چې مبتدا با معرفه وي کله کله نکره چې دا مبتدا جوړېدل شي خو خالص او مټاقه نکره نه دا قید ور سره ولګوا هغه نکره چې هغه کې څه نه څه تخصیص شوی په یو وجه د تخصیص باندې هغه نکره یادوم نفس مسله پوه شولې نتیجه دا راوته چې کوم خالص نکره دغه مبتدا نه واقع کیږي درې قاعده شولې اصل دا چې مبتدا به معرفه وي او دویم کله چې مبتدا نکره وا او تخصیص شوی د تخصیص په وجوهاتو کې په یو وجه به هم مبتدا تو به سیده دریم او چې کله مبتدا خالص نکره وا هیڅ قسم تخصیص نه شوی به مبتدا تو به سی نه ورسېدلې به وګوره ته خبرې کوونوري وقد يكون المبتدا نكره دویم قاعده صاحب د کافی وی کله کله مبتدا نکره راځي دویم اوله خبره پرې خوځله چې اصل دا چې تی معرفه کله کله مبتدا نکره وي هغه وسوږي علامه جامی وان كان الاصل فيه ان يكون معرفه ويكل لك اگر چې اصل دا وان كان الاصل اگر چې اصل فيه بمبتدا کې دا دی يكون معرفه چې مبتدا دی معرفه وي اصل په کې دا والسؤال دا دی بھئی ولی اصل دا چې مبتدا دی معرفه وی ولی علامه جامی جواب کوي وای ځکه مقصود او مهم او کثیر الوقوع په کلام کې دا چې حکم لګي په معین شي دی ولګي توجه جی مقصود او اهم مقصود او کثیر الوقوع دا په کلام کې چې کله حکم لګي بچا باندې لګي معین باندې او حکم بچا لګي مبتدا باندې یعنی حکم دی په مبتدا لګي یعنی په معین دی لګي معین څوک وي معرفه وي دا مقصود هم د چې مبتدا دی معین معرفه دی اهم دا کثیر الوقوع دا چې کله دا ټولي وجه شولي نو بس دا منګ ویل چې اصل دا چې مبتدا دی معرفه وي رسیبی وګورئ لأن المعرفة ذکر معرفة چې دا کما دی لأن للمعرفة دغه ده وجه دا چې د معرفت د پر معنا معین وي صغرا والمطلوب المهم الكثير الوقوع والمطلوب المهم الكثير الوقوع او هغه مقصود چې کوم مهم دی اهم هم دی کثیر الوقوع دی المهم الكثير دی کثیر دی الف لام شته ور سره کات سره کشته صحیح ده هغه مقصود چې کوم مهم دی او ډیر واقع کیږي فل کلام په کلام کې هغه څه دی انما هو الحكم على الامور المعينه ادا چې حکم دی بچاو لګي امور معینه وباندې او معین او امر څوک وي هغه معرفه وي
او اصل او مهم دا چې حکم دی ولګي بچا معین شی باندې او معین شی چې دی هغه څوکي معرفه وي او حکم بچا لګي مبتدا باندې نو معرفه دي څوک مبتدا دي څه شي معرفه دي شي چې معین شي ولكنه لا يقع نكرة للإطلاق لیکن دومره خبره ده بریویل وقد يكون المبتدا نكرة نو یې لکه من خدري صورت جوړ کړیو مبتدا و معرفه ویو کشر نکره وی سیده خو خالص نکره نه یادو تخصیص به شوی وی او چې خالص او مټاق نکری او مبتدا نه واقع کیږي ولكنه لا يقع نکره على الاطلاق لیکن مبتدا چې نه واقع کیږي نکره مطلقاً خالص مټاق نکره نه مبتدا نه واقع کیږي بلکې کله به مبتدا واقع کیږي اذا تخصصت کله چې دغه نکری تخصیص وشي به وجه ما تخصصت کې د ضمیر مرجع او خودلا تلک النکرتو یادوما دغه نکری تخصیص وشي به وجه ما په یو وجد وجوه باندې بس به سیدا نو ما ویل تاسو ته مجموعه ته ورڅو مسلې کافي انا مجامع ذکر کړلې اصل دا چې مبتدا د معرفه وي دویمه کله چې مبتدا خالص نکره و نه به کله چې یو اسم خالص نکره و مبتدا بنه واقع کیږي دویم حق کله چې یو اسم نکره و او شپږ وجوهات دی بده کې په یو وجه تخصیص وشو نه به مبتدا توبه صحیح دی به وجه ما کې ما زائد ده د بار د تنکیر راغلی ده او یا ما صفتیه ده بوجه من ای وجه په یو وجه چې د وجوهاتو یو وجه چې باغی تخصیص وشي کافی ده من وجوه التخصیص د تخصیص په یو وجه کې تخصیص وشي اذ بالتخصیص وليس الاکبر وګورئ اوس دوه خبرې کوي یو دا تخصیص شاته ویل کېږي دویم دا چې کله نکره کې تخصیص وشي مبتدا توبه ولی صحیح دی نو اورا تخصیص ویل کېږي قلت د شرکاو ته مثلا سل کسان دي کته تخصیص وکي یو ترابار کې څو پاتې شي نن و پاتې شو کنه نو شرکا کم شو کنه شو کم شو نن و سلو نه کم شو نه دې ته ویل کېږي قلت د شرکاو او دقه ته تخصیص وي او که 50 سره لري کې څو پاتې شي نه به هم قلت د شرکاو دی برحال په دغه غنو افرادو کې کده یو فرد لري کوم څه شو تخصیص شو قلت د شرکاو وشو دغه خبردار چې کله مبتدا نکری تخصیصي وشي کله چې یو اسم نکری تخصیصي وشي مبتدا تو به ولي سیده وې ځکه جی چې به معرفت ته نږدې شي معرفه کې معرفه سي متعینه او دې کې چې کله تخصیص وشي دې کې شرکا کم شي مبتدا کې یو شریک وي یو فقط یو وي داسې ده او چې کله تخصیص وشي نو شرکا کم شي چې کم شي مبتدا ته نږدې شو کنه نه پوهیږي مثلا دې سی وایا یو چې یو زید دې د معرفه ده او درې کسان چې د خالص نه کړه ده تب کې تخصیص وکړ یو اعتبار کڅو بشي دوه پاتې شي دوه چې شنو یک تر نږدې شو کنه شو یو ته دغه د ویل کېږي قلت د شرکاو برحال تخصیص ویل کېږي قلت د شرکاو ته کله چې مبتدا کې تخصیص اسم نکره کې تخصیص وشي نو په دې وخت کې د معرفت تر نږدې شي نو مبتدا توبه صحیح کېږي اذ بالتخصیص ځکه په تخصیص سره یقل کمیږي اشتراک د نکري فتقرب په دې وخت کې نه نکره نږدې کېږي من المعرفه معرفته مثل قوله تعالى لکبر وګوري وس په دې کې یو رتبه اول نمبر وکړي برا اول نمبر مثالي ولعبد مؤمن خير من مشرك ولعبد موصوف مؤمن صفت مبتدا خير من مشرك دا ټوله جمله ولا خبر ده وې دې مثال کې ولعبد مؤمن نکره ده او مبتدا واقع شوی دي سره څه کې نو موږ جواب کوو به دا خالص نکره نه د تخصیص شوی کنه څنګه ولعبد موصوف ده او مؤمن صفت راغلی صفت سره تخصیص شوی الکه تخصیص قلت د شرکا او ته ویدل ته څنګه شرکا کم شوی واورا مثلا لس غلامان دي څه کافران دي
او څه مسلمانان دي نو والعبد دی ویل ټولو ته شامل شو مثلا 15 کافران دي او 15 مسلمانان دي ټولو ته شامل شو کنه او به سی ویلو مؤمنون نو قلت د شرکا اوراله 15 بار کړ 15 پاتې شورانه لته دا قلت د شرکا او تخصیص ته تخصیص د نکری را له مبتدا توبه صحیح شو ګورو دا والعبد مؤمن خير من مشرك فإن العبد توغر متناول للمؤمن مؤمن تم شامل کافر تم شامل دواړو ته وحيث وصف كل شديد صفات بیان شو بالمؤمن بمؤمن سرا نتخصص دا نکره خاص شولا بالصفات بصفات بانی فجعل مبتدا نو دا وګرځول شو له مبتدا وخيرون چې دا وګرځول شو خبر پوه شو لپی دا یو مثال شو ومثل قولك رجل في الدار ام امراه ببرو ګورئ یو سړی وای رجل في الدار ام امراه رجل مبتدا ده نکره ده في الدار ورله خبر ده رجل او ام امراه ببعتب دیکھا نو رجل في الدار ام امراه معطوف عليه مبتدا او في الدار ورله خبر دلته وګوره رجل نکره ده نکره مبتدا واقع شوی ده بای تخویلی خالص نکره مبتدا نه واقع کیږي ولی دلته واقع شوی ده نو جواب وې دلته تخصیص شوی کنه ده نکره څنګه شوی ده زمولې توجه جی زره دي سلینه د بوس کومه چې بده دار کی سړې ده که خزه ده څه مطلب ما ته پته شته چې یو خوده یو انسان خوشته دی خو چې خزه راو که سړې ده دي کې زو سلک شکیمه تر ته وای کم یو دی نه دلته تخصیص وشو څنګه شتا کنهشتا دا دوا افرادو ما ویل شته دی قلت د شرکا اوراله کنه نه لې هدو مرده چې سړی د کزلې بده کې شکیمه دا طریقه مخه خنشوا شته کنهشتا دوا افرادو دار کې څوک شته کنهشتا اما ویل چې نه شته تخصیص وشو کنه خو چې رجل له کې امراتون دی پوه شوی خبره مانی نه بده طریقه مانی قلت د شرکاو پکې رااله او کتاب ولا په کوم تر ذکر کړي غدا ده چې متکلم چې کله تبوس کوي رجل فی الدار ام امراه دا وی ماته په دې دوه امور کې یو امر معلوم دی دو امور دی یو رجل دی یو امراه ده اوس دار کې یو دی نګوره دار کې دواړه دي یا دواړه نشته یا یو دی څو شټول درې او ته څه وې دار کې یو دی نو درې کې یو را لري کو دوه بار کړه قلت د شرکاو شو کنه شو نو دو امور دی یو پکې راته معلوم دی چې کور کې دی خو تیرا ته وای کم یو دی قلت د شرکاو شو کنه وګورئ ومثل قولك امخ کې معنی اتب د بار دا عبارت رويستلو رجل في الدار ام امراه رجل دار کې دی که خزه به دار کې ده دلته وسوي فإن المتكلم متکلم څوک چې تبوس کې به هاذ الكلام سره متکلم بدغه کلام باندې چې دی عالم هغه ته پته ده چې ان احدهما في الدار دوړو کې یو پکور کې دی نو ګورئ تخصیص د بار دانه د ضروری ښه صرف دانه د ضروری صرف دا چې قلت د شرکاو دی وشي نه هغه وهم د سی وایو ابهام ختمېدل چې دی کنه څه دام تخصیص دی ابهام ختمېدل هم څه دي څه ابهام چې ختم شو دا تخصیص دی نو که یو نکره کې دومره تخصیص رااله مبتدا جوړېدلی صحیح دی دلته ابهام ختم شوی کنه چې کور کې شته کنه شته دوه دي که یو دي دا وایي چې بی شته څوک شته دی او یو دی ابهام ختم شو کنه ان احدهما یو بده دواړو کې بدار کې دي فيسأل المخاطب دا متکلم د مخاطب نه تبوس کې چې تیرا ته متعین کای ان تعینی فكانه قال ويما متکلم د سیول اي من الامرين كم یو بدغه دو امرینو کې المعلوم كون احدهما چې معلومه ده خبره چې بده دواړو کې یو فی الدار دی نو اي من الامرين کائن فيها کم یو بده دواړو کې لاره ته وخایا نور ما ته معلومه ده چې دواړو کې و دي اي من الامرين کم یو بدو امرینو کې کائن دی فيها بدغه کور کې کم دو امرین المعلوم
کون احدهما فی الدار چې معلومه ده یو بل دواړو کې بکور کې دی دا معلومه ده ګوره چې معلومه ده علم را لکرانه له تعریف حاصل شو کنه نو په دواړو امرینو کې یو بکور کې دی دا معلومه ده ابهام ختم شو د څنګه ابهام ختم شو چې یو بکور کې نشته دی یا بکور کې شته که نشته فکل واحد منهما نو هر واحد پر دواړو کې یعنی که رجل له که امرأه ده تخصص بهذه الصفات په دې صفت باندې خاص شولو چې په دار کې دی ګوره اوس نورم خبره واضحه شوله دا د فت دار والا صفت د رجل له که امرأه دی هر یو کې را احتمال دی دا صفت دی نو صفت یې رالی صفت سره تخصیص راځي که نه مخکې مې ویل فجعل رجل مبتدا نو وګرځولی شو رجل مبتدا وفي الدار یو دار چې خبر او خبر وګرځولی شو ځکه تخصیص یې وشو ومثل قولك وما أحد خير منك فإن النكرة فيها وقعت في حيز النفي لكبر وقر حيز النفي دريم مثال كل شيء نكرة تحت النفي واقع شيلان دي نفينا ما أحد خير منك دلتا أحد نكرة ده مبتدا واقع شوي خير منك خبر دي ويجي كنا نقول دلتا نكرة ده مبتدا واقع شوي ولي ويجي دلتا تخصيص شوي كنا څنګه شوي دي وای نکره چې تحت النفي واقع شي عموم پکې راشي عموم تخصیص پیدا کوي انا کدا څه یار عموم خو تخصیص ضد دی عموم څنګه تخصیص پیدا کوي بای لګ وکې دی تاسو به اصول شاشي کې ویلي یو سره خزي ته پکینی الفاظ سره طلاق ورکی کور نه وځه نه کني تینی کړه یو طلاق باین واقع کی یو کني توکی د دریو نو به دریم واقع کی یو کړه دوه نه توکی نه کیږي امېلی کنم دي ولی یو فرد حقیقی دی او درې چې دی مجموعه افراد هغه ته ویل کی فرد حکمی او دوا نه فرد حقیقی دی ونه حکمی دی دا څه ده کنه متوجه شي کله چې نکره تحت النفي واقع شي وس مجموعه افراد مراد شي مجموعه افراد چې هم فرد حکمی هغه تعدد نه کیږي ها تعدد زدي هم فردي نو معنا دا شوله وما احد خير منك يتسوق یو فرد حکمی مستانه خیر نشته یو ګورت یو والا پکرا لیکنانه له دغه تخصیص شو کنه نو پوه نه شولې به ګوره یو وی او بل متعدد وی دو شي نه دي یو او متعدد به یو په دوه قسمه فرد حقیقی ایک شخص او یو فرد حکمی مجموعه صحیح شو نو دلته درې واړو خاص سړی تا نه غوره دی که فرد حکمی مجموعه ستا نه غوره دي صحیح ده که او که دوه یا درې کسان تا نه غوره دي هغه تعدد چې دی احتمالاتو که نه ده څه ویل وما احد د درې شینو احتمالاتو ده څه ویل وما احد فرد حکمی تا نه غوره نه دی نو په دریو کې یو ترې ویستلو فرد حکمی نو تخصیص قلت د شرکا وشو که ونه شو دغه تخصیص دی که نه یار ما تاسو ته ویلي تخصیص دې ته ویلی کېږي چې ابهام ختم شي دې سره ابهام ختم شو فرد حکمي رابار کو تا نه غوره نه دی منګه چې کافیه کې دا ځای وایو نو منګه هلته داسې ویلي وما احد نکره ده او د دې په مقابله کې عام دی که صیغه د عام دی انشاءالله تاسو به وسامي کې به وایي صيغې د عام دولس صيغې څو جوړېږي یوه پکې دا ده چې نکره تحت النفي واقع وي یو عام دی او بل څوک دی خاص دی رسي نو وما احد کې چې کله نکره تحت النفي واقع شوله لفظ کې دواړه احتمالاتو د عام او د خاص مو چې کله تحت النفي واقع شوله صرف عام شو نو خاص اعتبار شو قلت د شرکاو شو کنه خلم دې کنم دې تاسو ګورئ فإن النكرة فيها بدي کې وقعت في حيز النفي بمحل النفي کې راغلي فافادت نو فائدې ورکړل عموم الافراد چې افرادو کې عموم دي عام والي دي پکې او عموم د افرادو چې د فرد حکمی نو یو فرد تر لري کو ها یو فرستانه غوړه نه دي ورسېدلې قلت د شرکاو شو مخکې څو صورت جوړېدل درې خاص سړی او فرد حکمی او متعدد
دته یو را لري کو یو د نه غوړه نه دی نو فائدې ورکړه د عموم د افراد او شمول او د شمول د افراد فتعینت نو بده اعتبار سره بده کې تعین وشو چې خاص فرد نه یادوما او متعدد هم نه یادوما فرد حکمی یادوما فإنه لا تعدد في جميع الافراد ګور جميع افراد چې مجموعه بده کې تعدد نشته هغه فرد حکمی دی اڅوک دی جميع افراد چې هغه فرد دی لکه طلاق کې چې وای کور نه وځه او درې طلاق مراد کینه دا تعدد نه دی دا څه نه دی دا فرد حکمی دی بل هو امر واحد بلکې دا امر واحد دی مجموعه وکذا كل نكره وسوي دا صرف نکره تحت النفي خبره نه کومه کله کله چې نکره په کلام مثبت کې واقع شي او قصب کې د عموم شوی دا قید به سره لګي نغم نکره مبتدا جوړېدل شي کله چې نکره په کلام مثبت کې واقع شي او قصب کې د عموم شوی نام پر د حکم جوړيږي تخصیص ور سره راځي وکذا كل نکره فی الاثبات چې اثبات کې واقع خدل تبرقید لګي قصیده به العموم چې عموم قصب کې دوړو کې فرق دا شو چې کله تحت النفي واقعي کې قصب کې شوی کې نوي مبتدا جوړېدل سیدی او کو کلام مثبت کې به چې قصد عموم شوی اله بسوي لکه تمره دا مثبت کلام دی نکره ده خیر من جراده مبتدا ده ونکره ده نکره ده مبتدا واقع شوی ده حالانکه تحت النفي نه ده بلې چې دلته کلام مثبت کې ده خو دلته به کې قصد عموم شوی دی خاص نه یادوم عام یادوم نو دوه افرادیو خاص تمره عوام تمره یو اتواخ قلت د شرکاو شو کنه شو پتن لګي پوهه شوي کنه په د اخري زمانه پوهه شولې نکره چې کله تحت النفي واقع شي دلته به عام شي نو عام سره تخصیص راځي کنه تخصیص ته کدا د عام ضد نه مونږ وي تخصیص چې کوم په معنا د تعین دی هغه ضد دی او دلته هغه موږ نه یادو دلته تخصیص نه مراد زمونږ رفع دی ابهام ده ابهام ور سره ختميږي او ما احدن کې خاص سره یادې کنه فرد حکمی یادې کنه متعدد یادې وینه فرد حکمی یادوما نو بدریو کې یو رخصتل تخصیص دی کنه یا ابهام ختمېدل دي ټول نه یادوما ابهام ختم کو فرد حکمی یادوما ورسېدې کنه